دا ټول تقسیمات چې شروع دي دا په قضیه حملیه کې دي او یو قسم د اقسامو د قضیه حملیې نه یو تقسیم پکې موجهې او مطلقې ته دی. دا قضیه حملیه په اعتبار د ذکر د جهت او د حذف د جهت سره په دوه قسمه یو موجهه ده او بله مطلقه ده. نو فصل فی القضایا الموجهه د موجهو کې د تغاټ یو بنیادی توطیه بیانوي او قاعده ذکر کوي. د قاعدې د ذکر نه وروسته د موجهې او د مطلقې تعریف کوي. دا قاعده دا ده چې هر نسبت چې په مابین د موضوع د محمول کې وي نو که دا نسبت ایجابي وي په قضیه موجبه کې نسبت ایجابي لکه زید قائم او په قضیه سالبه کې نسبت سلبي وي لکه زید لیس بحجر. زید قائم کې نسبت ایجابي دی د موضوع د محمول په منځ کې او په زید لیس بحجر کې نسبت سلبي دی. دې نسبت کې دوه مرتبې دي. یو مرتبه د نفس الامر ده. نفس الامر څه ته ویل کړه؟ نفس الامر عبارت دی د موجودیت الشیء فی حد ذاتها مع قطع النظر عن فرض الفارض واعتبار المعتبر. دې ته نفس الامر وایي. یو شی په واقعیا کې موجودی فارض فرض کوي که نه فرض کوي. که فارض وي که نه او کوي فرض کوي او که نه کوي خدا شی موجودی نو دې ته مرتبه د نفس الامر وایي. لکه یو سړی چې زید قائمون وایي نو د زید د قیام په منځ کې نسبت ایجابي دی ثبوت القیام لزیدن. دا نسبت په دې موضوع محمول کې نفس الامری دی. نفس الامری معنا دا ده چې فارض دا نسبت فرض کوي که نه فرض کوي. دا نسبت د زید قائمون په منځ کې ایجابي دی. قیام په نفس الامر او په حق الواقعه کې د زید ته ثابت دی او دا نسبت ایجابي شته که فارض وي فرض کوونکی وي او که نه او کوي نو دا فرض د نسبت ایجابي په مابین د زید د قیام کې دی. دا نسبت ایجابي فرض کوي که نه فرض کوي او چې دا نسبت موجودي وجود موقوف په فرض د فارض او په اعتبار د معتبر نه وي دقه شي ته نفس الامر او دې ته مرتبه د نفس الامر وایي. نفس الامر څه شی دی؟ موجودیت الشیء فی حد ذاتها مع قطع النظر عن فرض الفارض واعتبار دا موبایل چې دا نفس الامری دی. نفس الامر سره که څوک فارض وي که نه او فارض د دې موبایل وجود فرض کوي که نه فرض کوي خو دې موجود دی. د دې ته نفس الامری وجود وایي. د دې موضوع د محمول په منځ کې په هره قضیه کې که موجبه او که سالبه په موجبه کې نسبت ایجابي دی او په سالبه کې نسبت سلبي دی. دغه نسبت په خالی نه یا په متکیفي په یو کیفیت د نفس الامر سره. دا نسبت په نفس الامر کې متکیفي په یو کیفیت سره دغه به یو کیفیت وي. که فارض دا کیفیت فرض کوي او که نه فرض کوي دا کیفیت سره یا ضرورت دی. ثبوت محمول موضوع ته ضروری دی. لکه ووایي الانسان حیوان ناطق. انسان موضوع ده حیوان ناطق محمول دی او نسبت پکې ثبوت د حیوان ناطق دی د انسان ده او دا نسبت ته ذاتیات د ذات ته او ثبوت د ذاتیات د ذات ته او ثبوت د ذاتیات د ذات ته په نفس الامر کې به د فرض د فارض ضروری دي. ولې
که ذاتیات ذات ته ثابت نشي انفکاک د اجزاء به راشي د کل نه نو بیا به کل نشي او جز به جز نشي. دا نسبت په نفس الامر کې یو کیفیت لري چې کیفیت د ضرورت دی. یعنی په دې قضیه کې ثبوت د محمول موضوع ته ضروري دی، کیفیت دلته کې ضرورت دی. یا ته داسې یو نسبت خیم چې هغه سلبي وي او سلب د محمول د موضوع نه په نفس الامر کې متکیف په کیفیت ضرورت. لکه ووایي چې الانسان لیس بحجر بالضروره، انسان موضوع او حجر محمول له سلب د حجریت انسان نه په نفس الامر کې متکیف په کیفیت ضرورت سره. ولې؟ کدا په متبایناتو کې قانون دی چې د یو مباین سلب د بل مباین نه په حق الواقع کې ضروري دی. حجر چې دی او انسان دې کې نسبت سلبي دی. انسانیت د حجر نه مسلوب دی په حق الواقع او په نفس الامر کې. فارضي فرض کوي که نه فرض؟ که سلب د یو مباین د بل مباین نه ضروري دي، دا مې ته یو نسبت ایجابي وخو لکه الانسان حیوان ناطق، او بل مې ته نسبت سلبي وخو الانسان لیس بحجر. دغه ځای کې دا نسبت ایجابي د انسان او د حیوان ناطق په منځ کې ضروري دی په نفس الامر، او سلب د حجریت د انسان ضروری دی په نفس الامر. الانسان لیس بحجر. یا به دا نسبت متکیفي په کیفیت د دوام سره، دا کیفیت نفس الامریه دی په نسبت، یعنی دا ثبوت د محمول موضوع ته په متکیفي په کیفیت د دوام سره په نفس الامر کې. دوام څه ته وایي؟ دا نسبت پر طرفینو نه نه جدا کېږي، همیشه به. لکه مثالي لکه ته وایي الفلک متحرک دائما، نو فلک موضوع ده، متحرکون محمول دی او ثبوت تحرک دی فلک ته، دا نسبت ایجابي دی او دی په نفس الامر کې متکیف دی په کیفیت د دوام سره. فارضي فرض کوي که نه فرض کوي؟ دوام شته. تحرک دی فلک د دائما ثابت دی په ټولو ازمینو کې. دوام دی ته و چې یو محمول موضوع ته ثابت دی په ټولو اوقاتو کې، یا یو محمول یو موضوع نه مسلوبي په ټولو اوقاتو کې، نو دې ته دوام وایي. نسبت چې په نفس الامر کې متکیف په کیفیت د دوام سره نسبت ایجابي وي، لکه دا مثال دی الفلک متحرکون، دا نسبت ایجابي چې ثبوت د محمول له موضوع ته دا دائم دی او په سلب کې دوام د تخیم په نسبت سلبي سره کیفیت دوامي. لکه ته وایي چې لا شیء من الفلک بساکننا دائما. فلک دلته کې موضوع ده او سکون محمول دی او سلب سکون د فلک نه، دا نسبت دا متکیف دی په کیفیت د دوام سره. هلکه د ضرورت او د دوام څه فرق دی؟ د ضرورت او دوام لږ فرق دی. ضرورت چې دی دا خاص دی او دوام عام دی. د هر ضرورت سره دوام شته، خو د هر دوام سره ضرورت نشته. ضرورت وایي امتناع الانفکاک، عدم الانفکاک ما امتناع الانفکاک. د نسبت ایجابي انفکاک یا د نسبت سلبي انفکاک د طرفین رواني ممتنع. د ضرورت وایي عدم الانفکاک ما امتناع الانفکاک. لکه دا په ایجاب کې درته مثال ښیم. ته ووایې چې الانسان حیوان بالضروره، دا نسبت ایجابي نه دی چې دا ثبوت د حیوانیت دی انسان،
دا نسبت ایجابي د دې طرفینو نه منفک کېږي چېرته چې انسان حیوان ناطق وي نو عدم الانفکاک دی وما امتناع الانفکاک دا انفکاک د نسبت ایجابي په دې مقام کې ممتنع دی ولې چې انسان وي او حیوان ناطق نه وي دا چې لرې شي منفک شي نو ځل انفکاک د ذاتیاتو به راشي د ذات نه انفکاک د ذاتیاتو د ذات نه باطل دی د دې نسبت ایجابي انفکاک د طرفینو نه نه کېږي عدم الانفکاک وما امتناع الانفکاک او دوام څه ته وایي بیا عدم الانفکاک مع جواز الانفکاک نو ضرورت چې په ایجاب کې نسبت ایجابي انفکاک بل طرفین نه نه انفکاک به نه شي انفکاک به ممتنع ده په ایجاب کې مثالو او ضرورت چې په سلب کې وي د نسبت سلبي انفکاک به نه شي خو جایز به وي لکه وایي الفلک متحرک دائما دلته کې عدم الانفکاک دی دا فلک چرته وي نو د ده نه تحرک نه منفک کېږي انفکاک د نسبت ایجابي نه دی شي لکه حکما وایي چې فلک ټول عمري حرکت کوي په جميع اوقاتو کې نو عدم الانفکاک دی خو سره د جواز د انفکاک نه دې ته دوام وایي خو انفکاک جایز دی څنګه چې فلک خدای پاک ساکن کې او حرکت ته لري شي د محال ته نه راځي دا انفکاک د نسبت ایجابي د دې موضوع نه شوی نه دی د فلک نه حرکت په یو وخت کې د اوقاتو نه لږ شی نه دی انفکاک نشته خو جایز دی څنګه عدم الانفکاک مع جواز الانفکاک که خدا نه خواسته فلک په یو وخت کې موجودي اوس یو سبا موجودي فلک او حرکت ته لري شي په دې ول سکون دی چې دا روان دی خال نه دی وایي شوی دی عادت الله تعالی په دې نه جاري چې فلک د حرکت نه خایي که خالی کوي نو امکان لري نو د ضرورت او د دوام په منځ کې دا فرق دی چې ضرورت وایي عدم الانفکاک مع امتناع الانفکاک ده انفکاک د نسبت ایجابي د طرفین نه یا د سلبي نه شوی عدم الانفکاکی ومع امتناع الانفکاک او دوام څه شي عدم الانفکاک انفکاک د نسبت ایجابي او د سلبي د طرفین نه نه شي او که انفکاک وشي نه جایزي نو دوام وي عدم الانفکاک مع جواز الانفکاک نو هر یو نسبت با په نفس الامر کې ایجابي او که سلبي وي دې یو کیفیت ته کیفیتونه نه خالی کېږي ځکه به یو کیفیت وي کیفیت څه دي د نسبت په نفس الامر په واقعه کې چې ضرورت دی دا نسبت به نسبت ایجابي یا سلبي به د طرفینو ضروري وي یا به دایمي یا مقابلین د دې دواړو څنګه هغه بیا کیفیت عدم الضرورت متقید په کیفیت د عدم د ضرورت سره یا د عدم دوام د ضرورت مثالونه مې خولي اوس د مقابلین و عدم الضرورت لکه موږ وویو چې زید قائم لا ثبوت ته قیام زید ته ضروري نه دی او ممکن دی امکان ضرورت کې قابل دی نو قیام خو په زید کې شته زید قائم دی ثبوت ته قیام زید ته دا نسبت ایجابي دی او ضروري نه دی ضروري دی ته و چې د عدم نه محال راځي او که قیام د زید نه لري شي منفک د دې نه محال نه راځي ځکه دی چې دا نسبت د عدم د ضرورت دی عدم ضرورت عبارت دی د امکان لکه ته وایي چې الانسان یا وایي زید قائم لا بضروره
په لا بالضرورت ممکنه ته اشاره ده چې دا ثبوت د قیام د زید ته ممکن دی لا بالضروره ضروري نه دی او کنه که قیام خدای د زید نه لري کی او دا نسبت منفک شي نسبت القيام الى الزيت بالايجاب منفك شي بس محال نراضي لكم شي چې محال نراضي نو لا په ضروري یا دوام مقابل لدوام للدوام لا بالدوام لکه یو سره وي زيد آكل زيد آكل لي نسبة إيجابي دي زيد أكل ثابتي لكن دا ثبوت أكل لي زيد دا نسبة إيجابي خو دائم نه کن او که دائم وي خو کې شمول ازمینه وته په ټول ازمینه کې دی نو زيد په ټول ازمینه کې او په هر جز اجزار زمانه کې اکل کا لم بوخله به ورته په خلا خربچ نو بره به منډله او كتبت الشهيد دینه بلا خالق اوس دا ثبوت محمول موضوع ته چې ثبوت اکل لزيت دا دائم نه دوام او شمول الى الازمنه دلته کې به څه وایي زيد آكل لا بالدوام او چې الله موجود وای ثبوت وجود الله ته هم ضروري دی او دائم دی دلته کې بیا لا بالدوام نشي ویل چې الله موجود لا بالدوام یا الله موجود لا بالضروره دا ماده د ضرورت سره دوام ده ځکه د هر ضرورت سره دا ماده د ضرورت ده او د هر ضرورت سره دوام وي لكن د هر دوام سره ضرورت نشته مالته وسوي ضرورت څه ته عدم الانفكاك مع جواز الانفكاك مع امتناع الانفكاك او دوام څه ته عدم الانفكاك مع جواز الانفكاك نو لنډه دا ده چې په دنیا کې هر چرته چې د یو موضوع د محمول په منځ کې نسبت ایجابي وي یا نسبت سلبي وي نو دا نسبت ایجابي او سلبي نه خالي کېږي په نفس الامر کې د یو کیفیت د کیفیات مذکوره او هغه کیفیت مذکوره څه دي چې دا نسبت به یا متکیف په ایجابي او سلبي دا به متکیف په کیفیت ضرورت سره یا متکیف په کیفیت دوام سره یا متکیف په کیفیت لا ضرورت او لا دوام سره ونحوهما یا نحو لدي نور کیفیات مشته ابد څنګه لکه امکان شو ابتناء شو اطلاق عام شو مطلق عام مکنی تو امکان څه ته وي امکان یو امکان خاص دی هغه کې سد ضرورت من الجانبین لکه وای چې الانسان قائم دا نسبت ایجابي دی ثبوت قیام زید او عدم ثبوت ایجاب کلا ليس هذه ضروريين دا امکان خاص ماده ده الانسان کاتب چې وای دا د امکان خاص ماده ده امکان خاص څه وای چې ثبوت محمول موضوع ده او نه ثبوت وجود د محمول موضوع ده او عدم وجود دواړه نه ضروري ثابت چې نه ثابت شي او کني شي نه دي دې ته بیا امکان عام او امکان عام سلب ضرورت الطرفين او مقابل امکان خاص دی سلب ضرورت احد الطرفين سلب ضرورت یو د طرفين لکه وای الله موجود ثبوت وجود الله تعالی ممکن دی په امکان خاص ده ثبوت ضروری دی او سلب نه دی ضروری یو جانب ضروری وي او بل نه دې ته امکان خاص وي امکان خاص یو مقید بجانب الوجود دی او بل مقید بجانب العدم دا کیفیتونه ده خی نو هر نسبت چې په مابین د موضوع د محمول کې ایجابي او سلبي دغه نسبت په نفس الامر کې نه خالی کېږي د یو کیفیت من الکیفیات نه یا به متکیف په نفس الامر کې په کیفیت ضرورت سره او د دوام سره
یا په مقابله دي چې لا ضرورت لا دوام ونحوه ما د نور کیفیات رشته چې دا نسبت ایجابي یا سلبي به ممکني په امکان خاص سره یا به ممکني په امکان عام سره یا به مقید په مقید متکیف په کیفیت ته اطلاق عام سره اطلاق عام څه ته وایي اطلاق عبارت د فعلیت د نسبت نه په موجبات یا د فعلیت د نسبت نه په سالبات سمع إذا ثبوت محمول موضوع بالفعل في الهدي وموجبات يعني سلد محمول لموضوع بالفعل سالبات دي فعليات نسبة إيجابية وسلبية دي إطلاق عام وي دا كيفيات دي نو هر نسبت چې په قضیه کې وي ایجابي او که سلبي وي دنه خالي کېږي په نفس الامر کې یو کیفیت من الکیفیات المذکوره په نفس الامر نو دا کیفیت د نسبت په نفس الامر کې د تمادت القضیه وي دا کیفیت نفس الامر به خامخه په دې قضیه کې وي په دې نسبت په قضیه کې نسبت ایجابي او که سلبي خو دا نسبت بعد یو کیفیت من الکیفیات نه خارج کېږي په نفس الامر کې یو کیفیت پر دې کیفیت نه بکوي په یو صفت سره پر دې کیفیت نه موصوفي او دا تکیف د دې نسبت په دې کیفیت سره په نفس الامر کې دې تمادت القضیه وي دې تمادت القضیه ولې وي ځکه ماده اصل ته وي دې تمادت القضیه او ماده النسبت وي دې تماده ولې وي ځکه ماده اصل ته وي او دا اصل له بنیاد دی په قضیه په نسبت یو تمادت القضیه وي بل وته عنصر وي ماده او عنصر اصل ته وي دا تکیف په دې نسبت کې تکیف نفس الامر په دې نسبت کې اصل له بنیاد دی خو دې کې اوس یو چل دی دې کیفیت نفس الامر ته خو ماده وي په دې ماده باندې بیا لفظ په دې باندې یو لفظ دالای لکه بالضروره لفظ یا لکه امکان لفظ هغه لفظ چې دلالت کوي په دې کیفیت باندې په قضیه ملفوظه کې هغه ته جهت وایي یا حکم د عقل په قضیه معقوله کې دکې ته جهت بیا وایي څه معنی دا کیفیت نفس الامر خو به په دې نسبت کې خامخا موجودي که معبر ته تعبیر کوي او که نه کوي او هغې ته مادة القضیه وایي او کله چې د دغه مادې نه تعبیر په لفظ دالت سره وشي په قضیه ملفوظه کې لفظ دې ضرورت راوړي یا عقل حکم کې په دغه ضرورت باندې په قضیه معقوله کې نو دې لفظ دالت په قضیه ملفوظه کې او حکم د عقل ته په قضیه معقوله کې دې ته بیا جهت وایي اوس په خارج کې مثال خیم ته وایي الله موجود موضوع الله محمول موجود او نسبت ایجابی سره ثبوت الوجود لله او دا نسبت ایجابی په نفس الامر کې متکیف دی په کیفیت د ضرورت سره ثبوت د وجود الله ته ضروري دی دا کیفیت نفس الامر ته مال هغه نه لا تعبیر نه شي اوس چې کله د قضیه لفظیه ذکر کوي او په دغه کیفیت نفس الامر باندې په قضیه ملفوظه کې لفظ راوړي یا په دغه کیفیت دلالت کوي کیفیت معنا دا چې لفظ دې ضرورت دی نو یو ضرورت نفس الامر دی هغه پټ یو په لفظ دلالت کوي لفظ دې ضرورت نو هغه کیفیت نفس الامر په نفس الامر کې دې فرض د فاعل د استباط معتبر نه ضرورت
خو دال پې نه تا پې دال راوړ لفظ دې ضرورت نه کیفیت نفس الامري ماده ده او لفظ داله چې دې ضرورت ده جهاد دی وکړې مسؤل اوس که کلمې معقوله وتا په زړه کې تصور وکړي چې خدای مونږ معقوله هیڅ نه وایي لفظ معقوله ده او دې کې ضرورت شته هغه ماده ده خو په دې ضرورت باندې تا حکم وکړو چې دا رښتیا ضروري دي تلفظ نه وکړي نو دې ته بیا جهاد وایي په کلمه و لفظ دالت آیا حکم دا عقل د جهاد ولی وي لکه چې جهاد په لغت کې طرف ته وي او دې دا قضیه یو طرف ته کړه معلومه یې کړه چې دا نسبت ایجابي په موجبه کې ضروري دی او دا نسبت سلبي په سالبه کې ضروري دی نو دا قضیه یو طرف ته کړه معلومه یې کړه یو جانب ته کړه چې جانب ته معلومیت دی د مجهولیت نوت معروف ځکه ورته جهاد طرف دا چې الله موجود وي او به ضرورت نه وي نو دې خو کیفیت نفس الامر خو په دې کې ضرورت وو خو مخاطب خدای کو چې تکو نه معلومه دا خو تاسو معلومه کړئ هغه خو نو معلوم بلا ثبوت وجود الله ته ضروري دي دا کیفیت نفس الامر خو ماده او مخاطب ته معلومه نه نو چې کله طالب د ضروره وي نو مخاطب په نسبت باندې دا نسبت محتمل دا چې سوي الله موجود ثبوت وجود الله ته او نسبت ایجادي نو دې کې ماده نفس الامر چې ضرورت وو مخاطب معلوم نو مخاطب ته وهم کو چې دا ثبوت وجود با یا الله یا ضروری یا ممکن یا ممکنی دا ته وهم اخذ کوشش کول چې تا وتوي چې الله موجود بالضروره دا په دې باندې ځکه یو طرف تکړه انو استعمال دې شو نو دې لفظ دالت جهاد هغه کې بیت رسول امری چې کته نظر د تلفظ نه والی هغه ماده وا او چې تلفظ په وشو دا جهاد شو یا حکم دا عقل شو جهاد شو ولی ځکه جهاد طرف ته وي دا قضیه د توهم نه وسته یو طرف ته کړه معلومه کړه نسبت د توهم نه متعین کو یو طرف ته کړه جهالت طرف نه راوړ د معلومیت طرف ځکه دې لفظ دالت جهاد وي اوس راځه قضیه په اعتبار د ذکر د جهاد او د عدم ذکر سره په دوه قسمه یو مطلقه او بل موجهه ولی دا کیفیت نفس الامر د کیفیت مذکورونه په نسبت تقضیه کې دا کیفیت خو خامخې د دې نو قضیه خالي کېږي نه چې عمادل نو متکلم په خپل کلام کې دغه دال علی الماده جهاد دی یا ذکر کړی یا به نه ذکر کړی ان دا کیفیت نفس الامر چې ماده وته وي نسبت القضیه خالي کېږي نه ایبا اوس خبره ده چې لفظ داله په جهاد څخه نه دا لفظ داله به کله متکلم ذکر کوي او کله به نه ذکر کوي که متکلم دا لفظ داله ذکر کو نو دې ته موجهه وي که لفظ داله په ذکر نه کړو کیفیت شته رک نه دی او قضیه مطلقه کړه مطلقه وته ولي وي نو کدا وي چې الله موجود بالضروره دا موجهه شو او که الله موجود نه وي هغه دال ذکر نه کو د دې قضیه ته بیا مطلقه وي ولی ځکه مطلقه د اطلاق نه ده لا خلوي ته وي او دا خارج د ذکر د جهاد په دې خبرو تاسو پوه شئ چې دې پوه کړو علم پوښه د توکیه د موجهات ده
أن كل نسبة هر نسبة بين الموضوع والمحمول فما بين الموضوع والمحمول كذي إيجابية كانت إيجابية لك الله موجود يا هو الإنسان حيوان ناطق أو سلبية يا ذا نسبة سلبية هذا سنجي لك هو الله ليس بمعدومنا الله ندي معدوم عدم دي تلريك الله هو ليس بمعدوم الذي موجود محمول بمنتي الله موجود ومعدوم محمول سلب عدم نسبة سلبية يا هو الإنسان ليس بحاجة له ده نسبة إيجابية كسلبية له كيفية دي نسبة لربا كيفية صفات دوي ده لربا صفاتي فنفس الأمر كي وس كيفية فنفس الأمر كي كم كيفية اگر صفات فنفس الأمر كي كم صفات بياني كي من الضرورة ده لربا كيفية فنفس الأمر كي دي نسبة لربا كا كيفية خدي كيفية نفس الأمر من الضرورة كلفة ضرورت إذا ثبوت محمول بموضوع فموجبك ضروري يا بسلب محمول لموضوع فسالبك ضروري ده نسبة بمتكيف بكيفية الضرورت إيجابي لو كيفية نفس الأمر نسبة إيجابي ضروري لك ده مثال الإنسان حيوان ناطق ثبوت حيوان ناطق إنسان تضروري ولي لك ثبوت ذاتيات ذات ضروري يا الله موجود فدي كده نسبة لوجود الله نسبة إيجابي ضروري دي كثبوت وجود الله ضروري دي أو سلب محال والدوام يا متكيف بكيفية الدوام ترى كيفية نفسه بك دوام تتوي شمول للأزمنة إن ثبوت محمول لموضوعنا بدائمي وجميع أوقاتك يا بسلب محمول لموضوعنا دائمي ده سلب في جميع أوقاتك لك الدوام وي الدوام مثال لتخيم لك هو الفلك متحرك ثبوت حركت فلك تدا نسبة إيجابي دائم دي لك دوی وی منطق حکاما چې حرکت د فلک نه لري کیږي نه جدا کیږي چې فلک حرکت نه کوي ولی وی ځکه چې د حرکت د فلک نه زمانه پیدا کیږي او زمانه قدیمه ده نه د دې نه په یو وخت کې د اوقاتونه حرکت نه لري کیږي که لري شي زمانه وقت شي دا ثبوت حرکت فلک ته دا نسبت ایجابي دی الفلک متحرک خو دوام دی پکې دې ته دوام د ایجاب او دوام د سلب لکه نسبت سلبي دائم لکه سکون چې فلک ته وپالي دا سکون د فلک نه مسلوب دی دائما لکه وی الفلکو ليس بساکن سلب د سکون د فلک نه وکړو او دا سلب په همیشه په ټول ازمینه کې نه دې ته دوام وایي دوام الايجاب او دوام السلب د ضرورت او د دوام څه فرق دی ضرورت کې عدم الانفکاکی دا نسبت ایجابي د موضوع نه منفک کیږي یا سلبي د موضوع نه منفک کیږي عدم الانفکاک مع امتناع الانفکاک لك الله موجود کی ثبوت وجود الله تا دا نسبت محمول د موضوع نه منفک کیږي چې الله وجود تلرشي عدم الانفکاک وما امتناع الانفکاک د انفکاک ممتنع دی چې خدای وجود ته منفک شي دا ثابت نشي نه دي ته ضرورت وي عدم انفکاک ما امتناع او دوام څه ته وي
الفلک متحرک ثبوت تحرک دی فلک ته دائم دی انفکاک د حرکت د فلک نه کیږي دې ته دوام خو ما جواز الانفکاک انفکاک جایز دی که فلک او حرکت لري شي ته محال نه لازمي نو ضرورت چې دا خاص مطلق دی او دوام عام مطلق دی چلته چې ضرورت وي ایجابي وي که سلبي دوام الايجاب والسلب وسره لكن دوام عام دی دوام به وي او ضرورت به نه دوام د نسبت ایجابي به وي خو ضروري به نه لکه هو الفلک متحرک د تحرک ثبوت فلک ته دائم دی خو ضروري نه دی لکه ضروري دی چې و چې د عدم نه محال راځي او که دا حرکت تر فلک نه لرې کړي نو څه محال ته نه راځي خدای په خدای کې څه فرق راشي لکه تحتیت فوقیت په اسمان کې دائم دی نو ته به څنګه وایي الفلک فوق بالدوام فوقیت د اسمان نه منفک کېږي دائم دی په جميع البناو کې خو لکن ما جواز الانفکاک انفکاک کې روان دی که فلکي او فوقیت ته منفک شي لاندې راشي خدای راوړي لاندې ځمکه دا روان څه محال ته نه راځي د ضرورت او د دوام فرق مې راته وکړ ضرورت وایي عدم الانفکاک نسبت ته خو مع جواز الانفکاک په ایجاد کې او دوام عدم الانفکاک شمول الى الازمنه دی نو عدم الانفکاک خو مع جواز الانفکاک ومقابلهما مقابل لري دواړو د ضرورت مقابل لا ضرورت دی او د دوام مقابل لا دوام دی دا لا ضرورت او لا دوام چي دي فلا ضرورت کی اشاره وي ممکنه عامه تا او فلا دوام کی اشاره وي مطلقه عامه تا استرازي دام د کیفیتونه دي لا ضرورت لا ضرورت توسخه ثبوت محمول موضوع ته دائم دی خو ضروری نه دی لا ضرورت ضروری نه لکه ته وایي زید قائم زید ولاړ دی ثبوت ته قیام خو زید تشته خو ضروری نه دی ضروری دی ته وایي چې د نشواري نه محال راځي او که دا قیام د زید ثابت دی او دا قیام د زید نه موږ لر کړو د دې وخت محال نه راځي دا لا ضرورت داسې به وایي چې زید قائم لا بالضروره زید ولاړ دی خو ثبوت قیام زید ته ضروري نه دی که لر شي ته نو لر شي او لا دوام بیا څه ته وایي دوام وایي شمول الازمنه او لا دوام د دې مقابل دی د دې مثال وښایه لکه ووایي چې زید کني لا بالدوام کني دی خو همیشه نه دی کله کونه ورکوي کله نه ورکوي دوام پکې نشته دوام به څنګه غریبو کې ځینې وخت به ډوډۍ خوري ډوډۍ خوراک په وخت کې به هم کونه ورکوي بل کار به پرېږدي چې مونځ کوي نو هم به لا کونه ورکوي دغه وخت دغې ته دوام وایي که لا بالدوام ومقابلهما دا لا دوام لازم دم د کیفیتونو سره اورېونه دي په نسبت ونحوی ما کې اشاره وکړه دې خبرې ته چې دا څلور کیفیات چې ما شارح صاحب ذکر کړو ضرورت دوام او لا ضرورت لا دوام دا مقابله دا کیفیات نفس الامریه په نسبت کې منحصر په دې څلورو کې نه دي نور هم شته هغه څه دي لکه امکان شو امکان بیا یو امکان خاص عام دی بل خاص دی امکان عام د تخین پای کې ثبوت ته محمول موضوع ته او سلب دواړه برابري یو په بل راجح نه لکه وایي چې زیدنا ممکننا زیدنا قائم بالامکان العام یا وایي زید موجود زید موجود او موجود محمول لثبوت وجود زید ممکن بالامکان العام دی ممکن بالامکان الخاص دی
امکان خاص دی ته وایي ثبوت د محمول موضوع ته او سلب د محمول موضوع ته کلاهما لإفساد ضروريين دواړه نه ضروري زمونږ چې الانسان کاتبون وایو ثبوت د کتابت انسان ته او نه ثبوت دواړه برابر د یو جانب نه څه مخال نه راځي که کتابت په ثابت شي نو ثابت دي شي او که ثابت نه شي نه دي امکان خاص څه ته وایي چې په یو شي کې سلب ضرورت الوجود والعدم دواړه جانب نه ضروري نه وجود ضروري نه عدم دا کوم عاده ده د امکان خاص چې وایي زید کاتب یا وایي الانسان کاتب انسان موضوع شو کاتب محمول شو ثبوت د کتابت انسان ته مقابل لري عدم ثبوت قیام په زید کې او نه قیام کتابت په زید کې او نه کتابت دواړه برابر دي دې ته ماده د امکان خاص وي او بل امکان عام دی دام د کیفیتونو سره مریونه دي په امکان عام کې سلب ضرورت احد الطرفین ته وي دواړه طرفه نه ضرورت نه پورته یو طرف نه ضرورت پورته سلب ضرورت احد الطرفین سلب ضرورت یو د طرفین نو که سلب ضرورت په جانب د عدم نو بیا به وجود ضروری که سلب ضرورت طرف د وجود نو بیا به عدم ضروری که سلب ضرورت طرف د عدم نو بیا به وجود ضروری ته چې وسوه چې الله موجود بالامکان العام الله تعالی موجود دی ثبوت وجود الله ته لیکن یو ثبوت دی یو نه ثبوت دی دا یو جانب چې ثبوت دی دا ضروری دی خو دا بل جانب دا نه دی ضروری دې ته سلب ضرورت احد الطرفین وي دې ته بس امکان سو امکان عام وي سلب ضرورت د احد الطرفین دا مخکې په امکان خاص کې سلب ضرورت الطرفین او په امکان عام کې سلب ضرورت احد الطرفین د امکان خاص ته امکان خاص وري او امکان عام ته امکان عام وري او ځکه دې کې نسبت ته عموم او خصوص مطلق دی امکان خاص مطلق دی او امکان عام مطلق دی او د خاص مطلق ته طرف نه پس کې په عموم خصوص مطلق کې ماده د اجتماعي موجب کلیه ساده کې كل ممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان خدا عام مطلق ته طرف نه ماده د اشتراکي سالب جزئي ساده کې بعض الممكن بالامكان العام ليس بممكن بالامكان الخاص په امکان خاص کې سلب ضرورت د دوړو طرفو دی او چې چرته سلب ضرورت د دوړو طرفو دی په ځمن کې خو سلب ضرورت احد طرفین نه کړي د هر امکان خاص سره امکان عام موجود دی خبره پوه لکه د انسان وجود هم نه دی ضروري عدم هم نه دی ضروري دا د امکان خاص ماده نه دی کې سلب ضرورت طرفین دی او د سلب ضرورت طرفین په ضمن کې سلب ضرورت احد طرفین پروت دی د هر امکان خاص سره امکان عام شته خو په امکان عام کې سلب ضرورت احد طرفین نو که سلب ضرورت د جانب د عدم دی عدم نه لدي جاب وجود في الإمكان عام مقيد بجانب العدم وي لك الله موجود سد وجود الله تعالى هذا ضروري بهذا بالجانب ثبوت وجود الله ضروري الإمكان عام مقيد بجانب العدم وي عدم هنا ضروري جاب وجود ضروري لك الله موجود یا بسن ضرورت د یو جانب دی د جانب د عدم نه وي د وجود به نه ضروري بیا به د بل جانب ضروري عدم د دې امکان عام مقید بجانب الوجود وجود نه دی ضروري لك هو شريك الباري موجود شريك الباري موجود دی د شريك الباري په خزه واچو ها شريك الباري موجود بالامكان العام دلته کې سلب د ضرورت د جانب د وجود نه دی وجود نه دی ضروري د عدم ضروري خدا هر امکان خاص سره امکان عام شته ځکه امکان خاص کې سلب د ضرورت د جانب نه دی
امکان عام کې سلب ضرورت احد الجانبین او چېرته چې سلب ضرورت د جانبین وي نو احد الجانبین په ضمن کې پروت دي اوس امکان عام کې سلب ضرورت د احد الطرفین دی او سلب ضرورت د احد الطرفین مستلزم نه دی سلب ضرورت کلا الطرفین نو د امکان خاص ته خاص ولي وي امکان عام ته عام ولي وي ځکه دې کې عموم خصوص مطلق دی امکان خاص خاص مطلق دی امکان عام عام مطلق دی د خاص مطلق د طرف نه ماده د اجتماعي موجب کلیه سره کې کل ممکن من الامکان الخاص لکه په انسان کې ممکن بالامکان العام لكن د عام مطلق د طرف نه ماده د ابتراء کې سالب جزئیه سره کې كل ممکن ليس بعض الممكن بالامكان العام ممكن بالامكان الخاص یو شی به ممکن بالامکان العامی ممکن بالامکان الخاص بنئ سلب ضرورت احد الطرفین بئی او سلب کلا الطرفین بنئ لکه په واجب او په شریک الباری کې سلب ضرورت احد الطرفین شته او سلب ضرورت کلا الطرفین نو دا ځکه چې وایي چې بعض الممکن بالامکان الخاص عام ليس بممكن بالامكان الخاص كالواجب والممتنع او غیرهما دا غیرهما قصې تکوما دې کې په مواجهات پوه شي بیا به تر اخره سره پوری پوهیږي دا کیفیت نفس الامر چې ماده وتوي دا ډیر دي ګوره خو متعارف او مشهور ده تزخین یو د کیفیت نفس الامر یونه امکان دی امکان دو قسم دی بل اطلاق عام دی اطلاق عام څه ته وایي مولا هغه اطلاق عام چې په کومه قضیه کې وي نو دا تعبیر دی د فعلیت ته نسبت نه چې په دې قضیه کې مثبت ایجابي وي ثبوت محمول موضوع ته بالفعل فی الحال بالقوه نه یا په سالبه کې سلب محمول د موضوع نه بالفعل فی الحال بالقوه نه د دې فعلیت نسبت د اطلاق عام او جدي پر لکه ګوره الله موجود دا ثبوت وجود الله ته دا بالفعل په هر وخت کې دا شی وخت نشته د اوقاتونه چې خدای وجود پکې نه ځکه نسبت ایجابي بالفعل او د انسان سره چې نسبت د حجر واخلي الانسان ليس بحجر سلب د حجریت د انسان نه په زمانه د وجود د انسان کې دا سلب بالفعل دی تر څو چې دا انسان صحیح موجود دی نه سلب بالفعل لکه هو الانسان ليس بحجر لذلك سلب د حجریت د انسان نه کړی دا سلب د حجریت د انسان نه دا دائم دی په جميع اوقات کې چې چېرته انساني د سلب د حجریت په یو وخت کې د اوقاتو نه جدا کېږي نو دا سلب د حجریت د انسان ته بالفعل فی الحال دی دا چېرته چې حکم په فعلیت د نسبت ایجابي یا د سلبي سره د دې فعلیت نسبت نه دی تعبیر کوي په اطلاق عام سره په خبره پوه شئ لکه مثلا زیدی او فی الحال په کتابت اړه کتابت پکې بالفعل نو ته په دغه وخت کې وایي چې زید کاتب بالاطلاق العام د اطلاق عام څه معنی ده چې دا ثبوت د محمول لموضوع ته فی الحال بالقوه کله کله ثبوت د محمول موضوع ته بالقوه یا سلب محمول د موضوع نه بالقوه دا غینه بیا تعبیر په اطلاق عام سره نه کیږي فعلیت د نسبت ایجابي د سلبي سره چې چېرته حکم وشو تکې ته مطلقه وایي او دې ته اطلاق عام وایي چې محمول موضوع ته ثابت بالفعل یا مسلوب بالفعل دا هغه کیفیت نفس الامر دي خو په دې کې نه دي منحصر لکه نور اقسام هم شته لکه دا ضرورت کې دی د کوم اقسام دي کیفیت په دې کې منحصر نه دي دا په طریقې د نمونې سره خوري ضرورت کې یو ضرورت یا ذری دی
ضرورت ازلی یا په جميع اوقاتو کې ضرورت لکه وی الله موجود بالضرورت او دا ضرورت ازلی دی چرته چې ضرورت ازلی نه کې به دوام ازلی وي دیم په ضرورت کې ضرورت د شرط الوصف دی چې هغه ضرورت په شرط وصف ایمانی سره لکه وای كل انسان كاتب كل انسان الانسان متحرك الاصابع انسان متحرك الاصابع دی انسان ته تحرک د اصابع ثابت الانسان كاتب الانسان متحرك الاصابع انسان متحرك الاصابع دی بالضروره دا ثبوت تحرک د اصابع انسان ته ضروری دی خو بشرط كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا كل انسان هر انسان كل كاتب هر كاتب متحرك الاصابع دی د ګوتې خوځي وما دام كاتبا دې کاتب ته تحرک د اصابع ثابت کړی او کاتب عبارت دی د زید او د عمر او د بکر د کاتب افراد زید عمر بکر او دې افراد ته که کلو لپاره د عموم د افراد دې افراد ته تحرک الاصابع ثابت کړی كل كاتب متحرك الاصابع افراد د کاتب زید عمر بکر دا ثبوت تحرک د اصابع دې کی ضرورت دی خدا ضرورت په شرط الوصف دی ښه دې ته بیا ضرورت په شرط الوصف ویل دا افراد د کاتب چې موصوف او وصف د کتابت سره واقع او په شرط د کتابت سره واقع او تعارف د اصحاب او تدبیر او کدا شرط لري تعارف د اصحاب لا کتابت لري بیا د تعارف ول اصحاب دي دې ضرورت په شرط الوصف وي ضرورت په شرط وصف معنی د موضوع سره دې ته بیا ضرورت تسوي ضرورتي شرط الوصف هغه مخکې په الله موجود بالضروره کې هغه ضرورت ازلی او دا اوس کې کوم ضرورت ذکر کوم كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا تحرك الاصابع کاتب ذات کاتب ضروری دی خو بشرط الكتاب دې ضرورت په شرط الوصف افراد د کاتب خو زید امر بکر دی افراد د انسان دی خلق شي کچری دات لرکی د دې افراد کتابت د زید امر بکر نه لري بیا خو ته تحرک د اصحابو نه دی ضروري بیا خو سکون دی خدا ثبوت د متحرک الاصابع کاتب ته مشروط ته په شرط کتابت سره دې ته ضرورت په شرط الوصف دی ضرورت یو ازلی شو بل ضرورت په شرط الوصف شو بل ضرورت په وخت خاص کې دغه ته ضرورت وقتی وي لکه مثال به څنګه دا وایي چې کل قمر منخسف هر قمر منخسف دی بالضرورت انخساف توریدو ته وي قمر منخسف دی یا قمر ته د انخساف ثابت ته خو بالضروره خدا ثبوت انخساف قمر ته دا په وخت معین کې دی وقت حلولة الارض بینه و بین الشمس دې ته ضرورت وقتی ویروس سره روان دي ښه نو ما تاسو ته وی چې کیفیت نسل امری په دې مذکوراتو کې منحصر نه دی په ترکیب د نمونې سره ذکر کړی لکه دا مثال چې ما تاسو ته خو د ضرورت کې الله موجود دی ضرورت دا په ضرورت خاصه کې دی ګوري خاص ضرورت دی ضرورت هم نور اقسام شته هغه کیفیت دا خو ما ضرورت ازلی ذکر دا چې ضرورت ازلی داو دې په دې ضرورت په شرط الوصف دی دریم ضرورت فی وقت الوصف دی ضرورت وقتی وته بیا
دغسې دا دوام کې چې دی هم اقسام دي. یو دوام ازلي دی لکه ووایي چې هغه دوام په جميع ازمینو کې لکه وایي کل فلک متحرک دائما، دا دوام ازلي دی. دین دوام بشرط الوصف دی لکه کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، دلته کې دوام کې و. دا دوام بشرط الوصف دی. څنګه؟ تر څو پورې چې په افرادو د کاتب کې کتابت وي نو دوام شته. که کتابت تلل شو بیا دوام د تحرک د اصابع سره نشته. دارنګه دا دوام دریم قسم د دوام، هغه دوام فی وقت الوصف دی. دا دوام فی وقت الوصف هم په دغه مثال کې جوړي لکه وای کل قمر منخسف وقت الحلولة. دا دوام چې دی دوام بشرط الوصف فی وقت معین، نو حصر پکې نشته. دا چې ذکر کړی دي کیفیات دا په ترکیب نمونې سره کته او تاسو ګوره. نو سمیت تلک الکیفیت مسمى کېږي دا کیفیت په نفس الامر کې مالة القضیه وعنصرها. دې کیفیات مذکوره وته په نفس الامر کې چې دا کیفیات په نفس الامر کې واخلي قطع نظر د تلفظ او د تصور نه. دې ته ماده د قضیه وي، عنصر د قضیه وي. ماده ورته ولې وي؟ ماده اصل ته وي، عنصر اصل ته وي په لغت یوناني کې. او دا کیفیات په دې نسبت کې اصل دی. واللفظ الدال عليها، هغه لفظ چې دلالت کوي په دې کیفیات. دا کیفیات خو په نفس الامر کې وي، که څوک تلفظ کوي او که نه دغه ماده ده. خو کله کله بیا لفظ داله سره راوړي چې هغه دلالت کوي په دغه کیفیاتو باندې په قضیه ملفوظه کې. او حکم العقل یا حکم د عقل بیا په دغه کیفیاتو باندې په قضیه معقوله کې، دا لفظ داله په قضیه ملفوظه کې او حکم د عقل په قضیه معقوله کې. دې ته بیا یسمى جهتن، دې ته بیا جهت وایي. جهت ورته ولې وایي؟ جهت یو طرف ته وایي، دې دا قضیه یو طرف ته کړه. ونوعا ورته نوع هم وایي، ځکه دا قضیه یو نوع او ګرځوله دې قضیې ته بیا خلک موجهه وایي. دا لفظ داله پکې راشي. ونوعا والقضية التي ذكرت فيه الجهة، او قضیه چې ذکر شي په هغې کې جهت، یعنې هغه په ماضي نفس الامري باندې لفظ داله راوړی شي. نا کیفیت نفس الامري ته ماده وي او لفظ داله ته جهت وي. نو په کومه قضیه کې چې دا جهت ذکر شي لفظ داله نو تسمى موجهة، دې ته موجهه وي. ولې؟ لاجتماعها على الجهت، جهت طرف ته وي، دا قضیه یو طرف ته کړه. او متنوعه ورته وي، یو نوع او ګرځېده. ولې؟ لاجتماعها على الجهت، ځکه دا مشتمل ده په جهت باندې. والنوع په نوع باندې د دې یو نوع جوړه شو مقابله د مطلقې. او بل ورته رباعیه هم وایي، ځکه دې کې څلور الفاظ داله دي. کته ګوره الله موجود، نو الله پکې موضوع ده، موجودون پکې محمول دی. او ثبوت الوجود لله دا پکې نسبت. دریم لکه وای الله هو موجود بالضروره، دا الله پکې موضوع شو، موجودون پکې محمول شو. دا لفظ هو پکې نسبت شو، نسبت دلالت. او دا بالضروره پکې هغه جهات شو. نو ضرور اجزاء موجهه را ذکر او رباعیه وي. رباعیه وته هم دې ته رباعیه ذکر وي. ضرور اجزاء. والقضية التي ذكرت في الجهة تسمى موجهة ومنوعة. موجهة وتوي لاجتماعها على الجهات، جهة طرف توجيه وطرف معلوم شو. ومتنوعة وتوي والنوع الذي قضية نوع معلومة شو.
ځکه قضیه دو قسمو ته منقسمه ده. د قضیې دوه نوعې دي، یو مطلقه او بله موجهه. نو چې دا پکې جهاد ذکر شو د دې نوعیت معلوم شو چې دا موجهه ده. ورباعیه رباعیه ورته هم وایي. رباعیه ورته ولې وایي؟ لکونها ذات 4 احرف، ځکه دا خاوند د څلورو طرفونو ده. څلور طرفونه څه دي؟ یو موضوع ده چې هغه الله دی، بل محمول دی چې موجود، او بل نسبت دی چې هغه لفظ د هو دغه دی کې راوړي. الله هو موجود. درې دا شو. او څلورم جز د دې قضیې هغه دال علی الماده دی چې هغه بالضروره دی. لکونها رباعیه ذات 4 احرف. اوس د دې قضیې په اعتبار د ذکر د جهاد او د عدم ذکر سره دوه قسمه دي. هغه کیفیت نفس الامری خو شته په قضیه کې، په هر قضیه کې شته. کیفیت نسبت هغه ماده او لفظ د الله په جهاتو نه په کومه قضیه کې چې د ماده نفس الامری لپاره لفظ د الله نه ذکر شي، ماده نو خالقي نه، خو لفظ د الله کې چل نو دا کیفیت نفس الامری ماده وا لفظ د الله جهاتو نه په کومه قضیه کې چې هغه لفظ د الله ذکر اموجه شو او کله لفظ د الله په دغه ماده باندې نه ذکر کړي نو دا مطلقه شو. والتي لم تذكر فيه الجهة هغه قضیه چې نه ذکر شي په دې کې جهاد تو سما مطلقه دي، دې بیا مطلقه وي. ولې؟ لکه مطلقه د اطلاق نه اطلاق خارج ته، او دا د دال علی المادینه جهاد هغه دال علی الماده دې د دال علی المادینه خالی دی لکه وته مطلقه وي. والقضايا الموجهه كثيره، قضايا موجهه ډېرې دي. دا د په توهم نه متوهم توهم وکړه یا لکه دا قضايا موجهه چې په جهاد پکې ذکر شي، دا قضايا موجهه به منحصر وي په څلورو کې. ولې؟ ځکه چې تا څلور مواد دې ذکر کړي دي، څلور کیفیت دې ذکر کړي، نور خو تا نه دي ذکر کړي. نو قضیه موجهه په څلورو اقسامو کې منحصر دی. هغه څلور تا کوم ذکر کړي چې په کیفیت نفس الامری دلالت کوي. هغه یو لفظ د بالضروره، بل لفظ د دوام، او دو مقابلین دي و مقابلهم. المقابلین لا ضرورت او لا دوام. نو څلور الفاظ داله دي په څلور کیفیتو په دلالت کوي. کیفیت معده الفاظ داله په جهاتو او قضیه موجهه. نو موجهه په دقه څلوري نوري بنئ لکه خزر شین خر واچوم مالت لغه دي کې ونه اهمام وین وغرق وسه نه اهمام نه ولا دي څلور کیفیت. نو نه ولا څلور کیفیت ما تاسو بیان نکړه چې امکان خاص، امکان عام، فعلیت النسبت. و ځای چې ذکر کړی دي کوم دا مشهوري دي، ښه دا کیفیت مشهوره دي، غیر مشهور ډېر زیات دي. هغې مثالونه تاسو سما وخو چې په ضرورت کې بیا اقسام جوړېږي، هغه نورې موجهې. ضرورت ازلي، ضرورت بشرط الوصف، ضرورت وقتی. ضرورت درې قسمه، ضرورت ازلي او الله موجود بالضرورة، دي ضرورت ازلي. ضرورت بشرط الوصف لك كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا، ده ضرورت بشرط الوصف. بل ضرورت ما دام الوقت، ضرورت وقتي لك هو كل قمر منخسف وقت الحلولة. بالضرورة كل قمر منخسف وقت حلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما. دا ضرورت وقتي. ضرورت درې قسمه دي، دوام درې قسمه دي. یو دوام یې ازلي دی، ځکه په هره ماده د ضرورت کې دوامي ما تستوي ضرورت خاص کې دوام عام دی. د هر ضرورت سره به دوام وي.
نو چې ضرورت څلور قسمه درې قسمه شو نو دوام هم درې قسمه شو. دوام ذاتي په ماده د ضرورت ذاتي کې، دوام ازلي په ماده د ضرورت ازلي کې، او دوام وقتي په ماده د ضرورت وقتي کې، او دوام وصفي په ماده د سکه په ماده د ضرورت وصفي. نو دوام هم درې قسمه دی: دوام ازلي، دوام بشرط الوصف، دوام بشرط الوقت. هغه ته دوام وقتي وي. بیا ځکه په ماده د هر ضرورت کې دوام جوړي. نو لدې وجنا شارع سے په شرح کې وي چې ول قضاء الموجهات، قضاء موجهه په دې مذکوره چې نه دي منحصر، نور نشته. ول قضاء الموجهات كثيره، قضاء موجهه ډېرې دي. چا وایي چې ډېرې دي، دا ډېرو مثالونه خو ماتن په متن کې نه دي ښودي، وایي نه چل لګا. لكن التي جرى الاصطلاح، لكن هغه موجهات چې جاري شي د اصطلاح د چا د منطقيانو بالبحث عنها، په بحث سره د قضايا موجهونه وعن احکامها، او بحث احکام الذين احکام د موجهات بیاسري من العکس، چې موجهه کې به عکس کیږي یا به تناقض کیږي یا چې قیاس کې رااله نتیجه به ورکړي. دا احکام د قضايا. نو قضايا موجهه کثیر دي، لیکن په متن کې ماتن هغه ټول کثیر نه دي ذکر کړي. وایي عادت خبره ده، اصطلاح خبره ده. لكن هغه موجهات جرى الاصطلاح چې جاري شي د اصطلاح المنطقين په بحث سره عنها دغه موجهات او په بحث سره د احکام د موجهونه احکام سری چې عکس دي، تناقض دي، انتاج دي، قیاس کې جز واقع. نو هغه قضایا چې جاري شي د اصطلاح د منطقيانو په بحث سره الذين او په بحث سره د احکام الذين 13 هغه دیار لستی. یعنی موجهات په نفس الامر کې دي، ځکه کیفیت دي. لیکن ماتن صاحب په متن کې ذکر کړی دي دا هغه اصطلاحي دي، دا هغه دي چې جاري شي د اصطلاح د منطقيانو په بحث سره الذين او په بحث سره د احکام الذين. نو کوم چې په اصطلاح د منطقيانو کې مذکور دي هغه ټول نه دي. د دې په اصطلاح کې 14 قضیې ذکر شي دي، خو په طریقې د نمونې سره دا نمونې کوي. 13 قضیتنا 14 قضیې دا اصطلاحي دي. هغه 14 کومې دي؟ بعضها بسيطه، بعضی بسيطې دي، ورسوي هو بعضها مرکبه، نو بعضی مرکبې دي. په دې 14 کې بعضی بسيطې دي او بعضی مرکبې دي. شپږ بسيطې دي او مرکبې. بیا لکه قضیه ته څنګه بسيطه وایي، قرآن په قضایا کې بسيطه چته دي. ځکه چې بسيط خو دې ته وایي چې ما لا جزء له، چې جزء ولري نه. مرکب دې ته وایي چې ما له جزء، چې دلته جزء قليلا كان او كثيرا، چې اجزاء ولري لږي. نو بسيط خو دې ته وایي چې اجزاء نه لري، او مرکب دې ته چې دلته اجزاء قليلي که کثیر. نو ته څنګه د قضایا او موجهه تقسیم کوي بسيط دي او مرکب او قضیه چې چرته په دنیا کې ده نه مرکب ده، په قضایا کې بسيط نشته. نو ته چې تقسیم د قضایا او کوي بسيط او مرکب او ته، نو دا تقسیم د شی د نفس په توګه. تقسیم د قضیه چې بسيط ته کوي نو دا تقسیم کوي غیر، او چې مرکبی ته کوي نو دا تقسیم کوي نفس، او تقسیم د شی نفس په توګه ته نه راوي. والمخرج چې قضایا موجهه 14 دي، بعضی بسيطې دي او بعضی بسيطې. قضیه ته څنګه بسيط په دې ته وایي چې جزء ولري، او مرکب دې ته وایي چې اجزا ولري لږي. نو قضیه له فایده شته په دنیا کې هر یو قضیه چې دا کم د دریو اجزا نه جوړي، درې اجزا قضیه همیه کې محکوم علیه موضوع محکوم دي محمود نسبه ثاني خبرې دي یا پوښتنه دا درې وایي. نو ورکړي
قضیې ته بسیطه وایي مرجع قضیه نه هر قضیه کې اجزایي نه مرکب وي بسیطه نه تفصیلي بسیط ته تفصیل دی غیر ته تفصیلي مرکب ته نه ولکه د بسیط معنی ډېرې خدای دې راکړي دلته کې زه د بسیط نه بسیطي مجازي اخلم یو بسیط حقیقي دی چې اطلاق د بسیط د حقیقت استعمال د لفظ په موضوع له نه هغه یو بسیط حقیقي دی او مقابل مرکب بسیط حقیقي څه ته وایي ما لا جز له اصلا مرکب حقیقي څه ته وایي چې ما له اجزا قلیل دا د بسیط د مرکب او د بسیط د مرکب معنی حقیقي قضیې ته د بسیط او مرکب په معنی حقیقي سره نه وایي دیم بسیطي مجازي دی بسیط ډېرې معنی دي هغې ته بسیط اضافي وایي بسیط نسبتي د هغې مقابل مرکب اضافي دی مرکب نسبتي چې یو قضیه هغه قلیل الاجزا یو شعر قلیل الاجزا دی او بل شعر هغه اجزا لري خو کثیر دي دا قلیل الاجزا په نسبت سره کثیر الاجزا ته مسما کېږي په بسیط سره دې ته بسیط اضافي هغه کثیر الاجزا په نسبت سره قلیل الاجزا ته مسما کېږي په مرکب اضافي سره خو لیکن اطلاق د بسیط په بسیطي مجازي په مرکب مجازي باندې دا مجازن دی حقیقتا نه دی او دلته چې قضایا او ته موږ بسیط وایو دا په معنا اضافي سره وایي مرکب چې ورته وایي دا په معنا اضافي سره وایي ان د کومې قضیې اجزا چې لږي هغې ته بسیطه وایي او چې په نسبت سره دې قضیې ته اجزا ډېرې هغې ته مرکب وایي دا معنی مجازي د بسیط دي ښه د مرکب لکه ګوره دا افغانیانو چې د پاکستانیانو چې ته بسیط دی د پاکستانیانو چې ورته مرکب د افغانیانو چې قلیل الاجزا دی نو هغه څه اوبه بل څه شی پاڼې هغه شنې پاڼې چې ورته وایي شین چې او درېیم جزو سره څوک ملګری کوي څوک نه ملګری کوي تریخ چیز نو دوه جزو شو اچھا خوب شیرین چینی پکې اچي یا پیرمټ ورسره وکړي نو دا بسیط اضافي دی په نسبت سره چاته چې د پاکستانیانو ته مرکب اضافي دی کثیر الاجزا دی چې خامخا څلور اجزا یي تریخ چې هغونه څکي یو پکې اوبه بل پکې پی درېیم جز پکې خواږی څلورم جز پکې څه اوبه یو پی دوه خواږی درې او پاڼې څلور اجزا نو دا مرکب اضافي دی په نسبت سره هغه بسیط اضافي ته چې چیرې افغانیان پېښ ماته دا لوی بسیط ډېرې معنی دي یو د بسیط معنا مې مفرده ده یو بسیط حقیقي دی په اصطلاح د منطقیانو کې هغه ما لا جز له اصلا د هغه مقابل مرکب حقیقي دی ما له اجزا قلیلې که کثیرې لکه الله بسیط دی بلکل اجزا نه لري او انسان مرکب اجزا لري خو د انسان اجزا په نسبت سره کله کله کم بل چا د بل شي اجزا ډېرې دا د بسیط حقیقي معنا شوه مقابل مرکب حقیقي شو په اصطلاح د منطقیانو دیم بسیط اضافي دی په اصطلاح د منطقیانو او مقابل مرکب اضافي دی نسبتي ورته وایي خبره پوه شو چې یو شی قلیل الاجزا او بل کثیر الاجزا دې قلیل الاجزا ته بسیط اضافي وي او کثیر الاجزا ته مرکب اضافي او دلته کې په دې قضایا او موجهو باندې چې اطلاق ته مرکب کوي
په نسبت سره قضایه او مطلقه ده نو په قضیه مطلقه کې دال علی الماده نشته جهاد نشته نو د دې اجزا کم دي په نسبت سره موجهه ته ځکه د موجهه اجزا زیات دي دلور دي او دال علی الماده جهاد نو منطقیان چې قضیه ته مطلقه ته بسیطه وي لا په معنا مجازي سره وي په معنا د قضیه اجزا او موجهه ته مرکبه وي په معنا د کثیر اجزا یو د بسیط په معنا هم شته ګورې ښه هغه په اصطلاح د حکماو کې ده او په اصطلاح د حکماو کې بیا دوه اصطلاحین دي هغه بسیط چاته وي منطق حکما ما لم يتركب من اجزاء مختلفه الطبيعه کوم شی چې مرکب نه د اجزاء مختلفه الطبيعه نه هغه ته بسیط وي او کوم شی چې مرکبي د اجزاء متفقه الطبيعه مختلفه الطبيعه نه هغه ته دی مرکب وي بسیط مرکب په اصطلاح د حکماو کې یو اصطلاح ده بسیط چاته وي ما لم يتركب من اجزاء مختلفه الطبيعه یو شی مرکب د اجزاء مختلفه الطبيعه نه اجزاء لري او مختلفه الطبيعه نه لکه بسائط عناصر اربعه شو ماء نار هوا خاک آب ماء هوا خاک نار دا یو چې ځان اخلي دي ته بسائط عناصر وي او چې ځان لو اخلي جدا دا مرکبه د اجزاء مختلفه طبیعت نه ده لکه اوبه جوړي د وړو اجزاء چې هغه اجزاء په ظاهر کې متصلي وحداني ښکاري لوی دریاب ته وګوره کنه دا متصلي وحداني دي د دې دریاب کې واړه قطرې د اوبو شته د دې مرکب دی دا اوبو دا اجزاء نه دا قطراتونه خو قطرات مختلفه طبیعت نه دي د ټولو طبیعت برودت دی دا قصې نار د وړو اجزاء نه جوړ دی ټول متفقه طبیعت مرکب دي خو د اجزاء مختلفه طبیعت نه دي مرکب نو دې بسیطه شي طويل لم يتركب من اجزاء مختلفه طبیعت بیا مرکب چاته وي ما يتركب من اجزاء مختلفه طبیعت چې مرکب د اجزاء مختلفه طبیعت لکه انسان شو دې جوړ د عناصر اربعه ضرور عناصر آدم علیه السلام د ضرور عناصر جوړ ما هوا خاک آب نار ما هوا خاک آب نار د ضرور نه جوړ شعر او هر یو چې په نسبت سره یو جز بل څخه مختلفه طبیعت د اجزا دي د اور طبیعت حرارت احراق او د ماو طبیعت برودت او عدم الاحراق دی وجه چې یو شی سوځي ورو لګي نو په وبار اړو کنه په وګول کوم اتو د دې طبيعت دی مرکب وي چې مرکبي د اجزا مختلفه دي ابسيط ته وي چې مرکبي د اجزا متفقه دي یو بل اصطلاح پکې مشته دویمه اصطلاح د حکما مرکب هغه مرکب ته وي بسيط هغه مرکب ته وي مرکب ته بسيط وي چې دې مرکب د اجزاء د داسې اجزاونه چې دغه اجزا د کل سره متشکل په اسم او په حد کې بسيط چاته وي بسيط هغه مرکب ته وي چې د داسې اجزاونه مرکبي چې دا اجزا د کل سره متفق په اسم او په حد کې حد تعریف ته وي چې دا مرکب د داسې اجزاونه مرکبي چې دا اجزا د کل مرکب سره په نوم او په تعریف په حد کې یو د کل نوم او د جز نوم یو او د کل حد تعریف د ذاتیات د جز سره متشکل لکه وبشوي ډېر اوبه راواله که نه ډېر اوبه ډېر والی په قسمونو دي دومره راواله چې په منګي کې واچوي یا په کوزه کې واچوي
بیا ډېروالی په دریاب کې بیا ډېرې زیاتې دا اوبه چې تا په دې کوزه کې اچولي یعنې په دې منګي کې اچولي دي نو دا اوبه د وړو وړو اجزاو نه جوړي دي قطرات دي دا قطراتونه دا مجموع الماء چې په دې کوزه کې پرتې دي دا مرکب هغه وړو وړو قطرونه هغه وړې وړې قطرې اجزا دي دا مجموعه یې کول د اوبو د اجزاو قانون دا دی دي یو بل سره اتصال غواړي دا ډېرې اوبه نه دي دا لږې اوبه دا ډېرې اوبو جز جوړېږي دا لږ لږ غوړونه تنګي منګي دا زیا هغه سمندر سره شي هلته ځان رسوي هلته ځان نه پرېږدي اوس دا کل اوبه چې دي د اجزاو نه جوړې د قطراتو نه جوړې دي او دا قطرات اجزا دي او دا قطرې د هغه مجموع الماء سره په اسم کې متفقې دي د یوې قطرې ته هم ماء ویلی شي هغه مجموعې ته بل په حد کې ورسره مطابق یو شانته دي د کلو اوبو چې کوم تعریف د ذاتیات دی حق بعینې حد د قطراتو دي د اجزاو د کلو اوبو څه تعریف دی جسم رقیق بارد جسم رقیق بارد سیال اوبه څه شی جسم رقیق یو جسم دی نرم بارد یخ سیال بیگی دا تعریف د کل ماو دی دکه تعریف د جز ماو دی یو قطره د قطرات نه اوبو نه جواب دی هغه هم جسم رقیق بارد سیال قطره هم بیگی په دا ډېره کله ولې نه بیگي چې ډېره وړه شي د ضعف د وجې نه بیا نه بیگي راځي ودرېږي خو چې لږ یې پسې ډېری بیا څه کوي روانې دا هم د یو بسیط یو تعریف دی ښه بسیط په اصطلاح د حکماو کې دوه اصطلاحګانې دي په یو اصطلاح کې بسیط څه ته وایي په یو اصطلاح کې ما یترکب من اجزاء متفقة الطبیعت چې مرکبي د اجزاء متفقة الطبیعت نه دې ته دې په اصطلاح کې بسیط وایي دا په نار په اوبو ساده کېږي دا نار مرکب دی د اجزاء متفقة الطبیعت نار مرکب دی د اجزاء متفقة الطبیعت او مرکب بیا څه ته وایي ما يترکب من اجزاء مختلفة الطبیعت لکه انسان شو حیوان شو دا مرکب دی د عناصر اربعونه او هر عنصر د عناصر اربعونه د بل سره مخالف دی په طبیعت کې دویمه اصطلاح د اصطلاحګانو د حکماونه ده چې بسیط څه وایي ما يترکب من اجزاء يكون الاجزاء متفقة مع الكل في الاسم والحد د دې اطلاق هم په دغه ما او په نار او پلان کې او مرکب بیا څه وایي چې مرکب دې داسې اجزاونه چې دا جز مخالفي د کل نه په اسم کې او په حد لکه سړي شو سړي د څو اجزاونه جوړ د څلورو نخبې او بازوګان او ګون او هیئت او هر یو جز د کل نه مخالف دی په اسم او په حد کې نمونه یې جدا دي د اجزاو جدا نمونه دي یو تخبې وي بل ته بازوګان وي بل ته بون وي درېیم ته هیئت نوم وي او دا مجموعه چې راجمع شي د دې نوم بیا بدل شي خلک ورته کاټ وایي سړي خبره پوه نو بسیط څه ته وایي چې جوړې داسې اجزاونه یکون موافقا للکل فی الاسم والحد او مرکب بیا چاته وایي چې مرکب یې داسې اجزاونه يكون مخالف لا يكون موافقا للكل في الاسم والحد دا بیا مرکب دا اصطلاحګانې خو دلته کې مراد د بسیط نه بسیط دی په اصطلاح د منطقیانو په اصطلاح د منطقیانو کې بسیط دوه معنی دي کنه یو بسیط حقیقي او بل بسیط اضافي دلته کې د بسیط نه مراد بسیط اضافي مجازي دي قلیل الاجزاء په نسبت سره کثیر الاجزاء ته مسما کېږي په بسیط سره او کثیر الاجزاء په نسبت سره قلیل الاجزاء ته مسما کېږي په مرکب اضافي سره دې چې وایي چې موجهات دیارلس کثیري بعضې بسیطې دي
نو بسیطه اخلي په معنا د قلیل الاجزاء مرکبه اخلي په معنا د څه وڅنګه بسیطه دوی قضیې ته وي چې مشتملي په دوو نسبت بسیطه دې ته وي چې دا مشتملي په یو نسبت باندې په قضیې کې خو درې جز نسبت دی نو بسیطه دوی قضیې ته وي چې مشتملي په یو نسبت باندې فقط یو نسبت پکې یا ایجابي فقط یا سلبي فقط لکه مثال به څنګه لکه ته وایې چې کل انسان کاتب هر انسان کاتب دی بالامکان هر انسان کاتب دی بالامکان دا بالامکان دا موجهه ده او بسیطه په دې کې یو نسبت دی کل انسان کاتب هر انسان کاتب دی او بالامکان سمان دا ثبوت کتابت انسان تا ممکن دی دې کې یو نسبت ایجابي دی بس دې بسیطه وي مرکبه دې ته وایي چې په دې کې دوه نسبت یو ایجابي او بل سلبي دا نسبت یو نسبت ایجابي او بل سلبي یو د دې نسبتینو نه به مصرح په قضیه کې او د بل نه به تعبیر شي په یو لفظ سره په لفظ د مفرد سره نو لفظ د مفرد او معنا کې به جمله او نسبت دې کې بیا دوه نسبت لکه دې مثال به څنګه دې مثال به داسې لکه چې وایي چې کل انسان کاتب کل انسان کاتب هر انسان کاتب دی بالفعل دا فعلیت نسبت مطلقه دا موجبه ده او بیا ورسره وروسته ولګئ چې لا بالضروره كل انسان کاتب بالاطلاق العام لا بالضروره په لا بالضروره کې اشاره ده مطلقه عامه ده ممکنه عامه ده چې د اصل قضیه نه به مخالفه وي په کیف کې او موافقه به وي ورسره په کم کې نو په لا بالضروره کې اشاره د مطلقه عامه سالبه ده ممکنه عامه ده لکه وایي چې کل انسان کاتب بالاطلاق العام ثبوت کتابت انسان ته بالفعل له خو لا بالضروره ضروري نه ده په ضرورت لا بالضروره کې اشاره د ممکنه عامه سالبه ده كل انسان كاتب بالاطلاق العام يعني بالفعل او لا بالضروره لا بالضروره کې اشاره ممکنه عامه ته دا کړی لا شيء من الانسان نشتري يو شيء الانسان كاتب بالامكان العام لا يوقع ذاك وزن نسبت راله اول جزء کې نسبت ایجابي شو او په دویم کې نسبت سلبي شو دې ته بیا دوی مرکبه وي راځي مرکبات راځي په خپل لا يكون فيها وسنگا بسيطكم دي اما البسائط وهي التي بسائط اغني حقيقتها دلته کې د حقیقت نه مراد معنا ده اے معنا د حقیقت اطلاق چې په دوه چیزونو کې حقیقت څه وایي ما تحقق به شی متحقق دي ان کان تحقق فی الخارج نو دې حقیقت خارجي وایي وإن كان تحقق في الذهن دې حقیقت ذهني وایي لکه ګوره د انسان حقیقت څه وایي ما به يتحقق الشيء چې شی په متحقق کی او دا ما تحقق به شی اجزاء ته وي اجزاء سره د شی تحقق راځي وجود راځي خو یو وجود د شی په خارج کې یو وجود د شی په ذهن په کوم اجزاء سره چې وجود د شی په خارج کې راځي هغه د حقیقت خارجي وي او په کوم شی سره چې په کوم اجزاء سره چې وجود د شی په ذهن کې راځي د حقیقت ذهني وي لکه د ذات حقیقت خارجي سره چې په خارج کې به متحقق کی هغه چې خارجي دي
چې تحقق د په خارج کې په دغه اجزا خارجي او کفر نه هغه د حقیقت خارجي وي هغه څه دي اجزا خارجي چې هغه خپې لاسونه کنه زکات مخ سترګې پوز دا د خلکو اجزا خارجي دي په دې سره د تحقق په خارج کې په خارج کې په دې سره موجود دي د حقیقت خارجي او کوم اجزا شي چې په سبب د دې اجزا سره تحقق د دغه شی راځي په ذهن کې ذهن جوړي تصوري د دې ته بیا حقیقت ذهني وي هغه زه د پاره دي حیوان ناطق د دې خرقوس تصور چې ته په حیوان په ناطق سره وکړي او په تشخص سره وکړي هغه تشخص دا نه چې په خارج کې په ذهن کې دا مثل دی ولو وجد في الخارج لكان عينه لو التشخص ذهني زه څه حیوان دی او ناطق دی او تشخص لري دا د اجزا ذهني دی په دې درې اجزا سره چې د تصور کې ته په ذهن کې تحقق لري دې د حقیقت ذهني وي دا حقیقت اطلاق چې چرته کې په اجزا کې او اجزا ته حقیقت ولې وي ځکه په دې اجزا سره د کل تحقق راځي حقیقت ماخوذ لري د تحقق نه او تحقق د کل راځي په اجزا سره او تحقق د کل که په اجزا سره په خارج کې راځي د دې اجزا خارجي او که تحقق د کل په دې اجزا سره په ذهن کې راځي نو دې اجزا ته دې اجزا ذهني وي حقیقت ذهني وي دلته چې دا ترجمه کوي په دې ټکی لپاره مې دا خبره وکړه چې عمل بسایت وهي التي بسایت هغه دي حقیقتها د دې حقیقت نه کوم حقیقت مراد معنا اشاره وکړه دې خبره ده چې مراد د قضیه نه قضیه معقوله ده اطلاق په ملفوظه باندې مجاز دی او حقیقت د قضیه چې دا معنا لري لکه چې په معنا د قضیه سره په ذهن کې قضیه متحقق کیږي هغه په زیدون قائمون د زید معنا د قائمون معنا د نسبت معنا د زید معنا سره حیوان ناطق مستشکل د قائمون معنا سره ذات من لولیا د نسبت معنا سره امر قائمون به طرفین دا د قضیه حقیقت نو بسایت څه ته وي وهي التي بسطها قضیه وي حقیقتها چې حقیقت دی معناها معنا لري ایجاب فقط نسبت ایجابی فقط كقولنا كل انسان حیوان بالضروره د پدې قضیه کې د دې ضروري مطلقه وي چې ثبوت محمول نفس ذات ته موضوع ته ضروري په وخت د وجود د موضوع دې کې ضرورت ماده موجودي ضرورت په شرط وجود نه لازم لکه وای کل انسان حیوان بالضروره لا اوس بسیطره انسان پکې موضوع او حیوان پکې محمول دي او ثبوت الحيوانیت للانسان دا پکې نسبت دا به ضرورت پکې جهات او دې کې یو نسبت دی یو ایجابي نسبت دی سلبي پکې نشته دا کلی الاجزاء الاجزاء سوري انسان موضوع حیوان محمول ثبوت الحيوانیت للانسان هغه دال علی النسبت نه ذکر شي هغه دلته کې هو دی او دا نه ذکر کوي او درې دا درې دي ضروري به ضرورت دي نو موضوع محمول او ضرورت پکې ذکر شي یو نسبت ته پکې ایجابي دی بل نشته نه ځکه وسلب فقط یا بین سي یو نسبت پکې سلبي فقط چې تش سلبي پکې هغه څنګه كقولنا على شامل الانسان بحاجه په دې مخ کې قضیه کې نسبت ایجابي دی فقط چې ثبوت الحيوان للانسان او دغه نسبت ایجابي د حکم کړي په ضرورت نسبت ایجابي سره فقط او په سالبه کې چې یو نسبت کې قولنا على شامل الانسان بحاجه دلته کې د حکم کړي په سلب د حجریت سره د انسان دغه سلب د حجریت یو نسبت نو په قضیه کې چې یو نسبت یوازې ایجابي فقط یا یوازې سلبي فقط دې ته بسیطه وي لا يكون فيها الا حكم واحد نه مگر پدې کې یو حکم ایجاب او سلب
نو فدقه هغه دې سره ولګوه چې اما البسائط فستنا بسائط شپږ او بسیطه دې وپېژنده چې یو نسبت دي پکې اوس د دې مقابل مرکبه ده مرکبه کومې ته وایي وروسته به راشي چې په دې کې دوه نسبت دی یو ایجابي او بل سلبي دا یو په الفاظ صریحي سره ادا شي او دا بل نسبت په لفظ ضمني سره یعنی لفظ په دلالت کوي مفرد لفظ په نسبت دلالت کوي لکه ما تاسو مثال وکړو چې کل انسان کاتب بالاطلاق العام لا بالضروره نو په دې لا بالضروره کې ممکنه عامه سالبه ته اشاره ده ځکه دوی وایي چې ضرورت لفظ لا بالضرورت چې ذکر شي نو په دې کې به اشاره سالبه ممکنه عامه او لا بالدوام چې ذکر شي په دې کې به اشاره مطلقه عامه سالبه ده نه دا د قضایا او د پاره وزیدي ښه په نسبتونو دلالت کوي لفظ مفرد دی او معنا کې نسبت شي لازم په خپل ځای به تخبو شي الضرورية المطلقة اولا قضیه ضروريه مطلقه ده په بسایت کې ضروريه مطلقه لګي وایم دا اول مې ځکه په دې ځای په کولې چې دینه د مواجهات بنیاد را روان دی کنه دې وخت په دې سره په پوه شي بیا ورسته پوهیږي کنه دلته کې چې په تیر شمه بیا ورسته نه پوهیږي